شپږ ځایونه داسې دي چې هلته غیبت کول جائز دي. اول نمبر ظالم ظلم کوي او یو قدرت لرونکي سړي په مخ کې د هغه د دفع ظلم دپاره غیبت کول، لکه مونږ چې اے سی او ډي سی ته خپله مسله پیش کوو، تاڼه کې پیش کوو، دا جایز دي. دویم نمبر باندې یو کس غلط کار کوي او قدرت لرونکي ته د هغه د غلط کار بندېدلو دپاره غیبت کول، لکه بچی ګناه کوي او پلار ته رپورټ ورکول، دا جایز دي. دریم نمبر باندې مفتی نه فتوه طلب کې، نو په دې دوران کې د غیبت خبره راځي هغه فتوه کې، نو دا هم جایز دی. او څلورم نمبر باندې د شر نه بچ کولو دپاره غیبت کول، لکه دکاندار هغه چیزونه کې زهر غورځوي، نو دا جایز دي چې ته غیبت وکړې د هغه. پنځم نمبر علانیت څوک ګناه کوي، لکه یو کس د علانیت سود کوي، نو ته د هغه سود ذکر کوې د هغه د ګناه، نو دا غیبت کې نه راځي. او شپږم نمبر باندې د تعارف په غرض سره د چا یو صفت بیانول، لکه ګډ، نو تعارف په نیت باندې چې خلک ګناه نه ګڼي جایز دي.